ولا اضلنهم او زب خامخا گمراه کوم دوی لرا یعنی دغه استاد بندگانو لرا ولا امنینهم او زب خامخا اچوما دوی لرا په امیدونو کې زب دی خامخا گمراه کوم شیطان او دی په غټو غټو امیدونو کې د دنیا پاره شنو زب شنو په دې به چې کوم دی گمراه کوما د دنیا په خواهشاتو په دې به گمراه کوما د گمراهۍ د پر ډیر سيزونه دي قسم قسم سيزونه دي او شیطان وی په دې به گمراه کوم او ډیر وګدو امیدونه به ورته اچوم وګدو امیدونه یو سړیو تاشتقین نومیو نو هغه د سلو کالو د پاره زمکه په اجاره باندې واغست نو محله کې یو سړی اعلان وکړ خدای وبخښه اسرائیل علیه السلام وفات شوی نو خلکو رامنډه کې دا څه ګډوډ میلس فرشته خو اسرائیل علیه السلام خو وفات کیږي خو چې ټول خلک وفات شي او د ټولو نه سوال اخره کې به دی وفات کیږي وینه نه وفات شي ځکه دی چې تاشتقین د سلو کالو دی او د سلو کالو د پاره زمکه چې کوم دی په اجاره باندې اغستې ده نو کېدی شي ته خبر کړي چې ته وفات شي نو شیطان وی دی په غټو امیدونو کې حالان کې زمونږ استاد اوس چې کوم دلته کې موجود یو من پس زمونږ چې کوم دی پته نه لګي چې موږ ژوندۍ یو کوم مړي د دیو چې نبی علیه السلام او فرمایل یوا لاس په سر مبارک باندې کې خودو یو لاس د لري ونیس صحابه ته تاسو په دې خبره پوه نه شئ ما ولې دا وکړه د الله او د الله پیغمبر ډېر خپويږي نبی علیه السلام او فرمایل د انسان په سر باندې دا مرګ ولاړ دی او دا لری امیدونه چې کوم دي دراټینګ کړی دي دا به کوم او روایتو کې راځي چې فرشتي ورپورې خان دي سوال ادم مرګ دی او دی وی زویله به واده کوم زویله به کویدن کوم د خپل مرګ نه کوم دی نه خبره او نبی علیه السلام د کرس مربع کرخه چې کوم دی جوړ کړل او پای کې بیا وړې کرخه راوکاګلې او بیا په دې منس کې ول یو کرخه دغه کرخونه او باسل دسي بار ته اوتله نبی علیه السلام او فرمایل دا مولي وکړل صحابه د الله او د الله پیغمبر ډیر زیات خپويږي مونږ نه پويږو نبی علیه السلام او فرمایل چې دا د انسان ژوند دی دا مربع شکل چې کوم دی سلور واړه او په دې کې دا منس کې چې کوم کرخي دي کرخي نو دا انسان ته مصیبتونه راځي کله بیماری کله اکسیډنټ کله یو سو کله بل څه د مصیبتونه را روان دي چې د یو نه بچ کیږي جو بل وته مه تراغلي جبل نه بچ کیږي اخره کې دی مړ شي خو د امیدونو دا کرخه ډیره مه ته وته ډیره مه ته کوم دی وته نو شیطان وی ولا امنینهم زب خامخ دوی په امیدونو کې ورواچوم باطل ارزوګانو کې به واچوم ولا امرنهم او زب خامخ حکم کوم دوی ته فليبتكن دوی به سریکی اذان الانعام د سارو غوګونه دا د شیطان فعل دی ادا مشرکانو باندې وکړل چې کوم ساروی به د بت پنوم باندې وقف کو د بت پنوم باندې به پرې خودو نو دا غوګ به سریکو یا به ولا غوګ کې نخ چې کوم دی ورواچوله او دا نخ اچول په غوګ کې یا دا غوګ سریکول دا به تحریم علامتو چې دغه ساروی نه باندې چا پیلشل انو بچا په دې ساروی باندې سورلی کوله غوګ به ولا کتو چې غوګ به سری شي یا په غوګ کې نخوا نو دا به د بت پنوم باندې وقف شو نو بیا به چانه سورلی کوله دغه سورلی به حرامه ګڼله او د هغه په خوراک دا به کوم دی حرام ګڼو نو شیطان دا د شیطان فعل دی شیطان وی چې فلا یبتکن ولا امرنهم زب خامخ حکم کوم دوی ته فلا یبتکن چې دوی به سری اذان الانعام د سارو د چارپایانو غوګونه به اوسری او د بت پنوم باندې به وقف کی نو دا د شیطان فعل او دا شیطان انسان ته کوم دی وسوسه ور اچي ولا امرنهم او زب خامخ حکم کوم دی ته فلا یغیرن چې دوی به بدل کړي خلق الله پیدایش ته الله یعنی د الله پیدایش په دی بدل کی څه مطلب دی به د الله تخلیق بدلی سړی به وي او دی به د ځان نه اجړه جوړ کی چې د ځان نه اجړه جوړ کو د الله تخلیق چې کوم دی بدل کو دا د شیطان فعل یا خزي خالونه وي خالونه اپاخه خالونه یو خدای عام خالونه دا غنه پاخه خالونه چې پستانه پکې سوريوږي بیا پکې رانجو ورواچي نو الله د خپل صفا سرمندر کړی دا او تا پرنجو باندې تور کړل دا تا الله په تخلیق کې بدلون وکړو دا ډېر سخت ګناه ده د الله لعنت په هغه کس باندې راوړيږي څوک چې د الله تخلیق رواني د الله پیدا شي خپل وجود انسان رواني نو دا دی د الله هغه خپل وجود رواني په باندې د الله رب العزت لعنت راوړي دا غرنګ دي غاخونو کې بعضي زنانه زيونه جوړي دي د خوند لپاره نو الله د جوخ پیدا کړی دي ته د الله نه خپويږي ته به ځای جوړای د خوند لپاره
نو دا ټول د الله پاک جل جلاله تخلیق بدلول دي د الله پیدا الله چې څنګه پیدا کړی دی هغه پیدایش دی بدلی نو دا د شیطان فعل دی شیطان وی ولا امرنهم زب خامخا حکم کوم دی دا فليغيرن چې دوی به بدل کړي خلق الله پیدایش ته الله تعالی ومن يتخذ الشیطان او سوق چې انیسی شیطان ولیا دوست من دون الله سوا د الله پاکنا فقد خسر نو په تحقیق سره دی په نقصان کې پریوتو خسران مبینا په نقصان ښکارا سره سوق چې دا کارونه کوي د شیطان کارونه دي نو دا کس په لوی تاوان کې چې کوم دی پریوتو په لوی نقصان کې پریوتو یعدهم هغه وعده کوي دوی سره یعنی دا شیطان وعده کوي دوی سره ويمنيهم او هغه امیدونو کې اچي دی لره وعده کوي شیطان دی سره ويمنيهم او دا شیطان امیدونو کې اچي د خپل ملګرو لره وما يعدهم او دا شیطان وعده نه کوي وما يعدهم الشیطان وما يعدهم او دوی سره وعده نه کوي الشیطان شیطان الا غرورا مگر دوکا دا ور سره دوکا کوي دنیا کې شیطان قسمه قسم وسوسه انسان ته بزړه کې ور اچي او په ورځ د قیامت په داخله ګیلو کوي الله پاک موږ د شیطان دې تر رسولي جهنم تر رسولي شیطان بوته د اور په منبر باندې کینو تقریر بوته شروع کی تاسو کوم یو کس د سیو چې هغه ما د لاس نیولې وي او ګناه زیاته می بولی پچا باندې ما په زور ګناه کړی دا خو ما معمولی غونته مسکال درکو او نور کار پتا تاسو کوم دې په خپل نو دا شیطان دوکه ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج په موقع باندې یو بوډه ولیدله جبرئیل علیہ السلام ور سره د ورته د الله پیغمبر دې توجه مو ورکوي هغه بوډه پزان باندې شالونه و غیره را چولی د مخ نه بډېره جنیخ کارې د خطابه ته وکتل په غور سره نو هغه بوډه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ورسته جبرئیل علیہ السلام نه تپوس چې دا بوډه څوک و چې دا دنیا و او بیا چې کله لږ مخ ته لړنو یو بوډا سړیو نو هغه ته आवाज ورکو نبی علیہ السلام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبرئیل علیہ السلام دې توجه مکو نو بیا چې نبی علیہ السلام تاسو کو ودا سوکته ودا شیطان دی او کو دا توجه کړی وي نو ستا امت ټول بیا د شیطان پسې تلو د شیطان بچ کم دی گمراه کړي نو شیطان دوکه ورکی انسان ته یعدهم دی وعده کوي دا شیطان وعده کوي ويمنيهم او په امیدونو کې ور اچي دی لره وما يعدهم الشیطان او وعده نه کوي دی سره شیطان الا غرورا مگر د دوکې د پاره دا وعده چې سړی کین چې پکاره چې دا وعده پوره کوي کنه خدا شیطان چې وعده کوي نو دا شیطان د پوره کولو د پاره نه کوي بلکې دغه انسانانو د مسلمانانو د دوکه کولو د پاره دوکه کوي اولئک مأواهم هم دا خلق ته مأواهم چې زید دوی جهنم دی ولا یجدون دوی بیان مومی عن هذا د جهنمنا محیصا خلاصي دا خلق به خلاصي نمومي دا کوم خلق چې شیطان پسې تللی دی او د شیطان په لار باندې روان دي